وینې وتو سره اودس نه ماتېږي. که هغه غاښ زخمي شي، که هغه په پوزه باندې وینه راله، او که هغه د بدن د باقي سزي نه وینه ووته، په دې صحیح دلیل نشته چې وینې وتو سره اودس ماتېږي. بلکې الحمدلله داسې بېشماره دلایل شته په دې خبره باندې چې وینې وتو سره اودس نه ماتېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو نن 6 جون 2023 دی. پرون یو کلیپ ما ته دوه درې ملګرو راولېږو، د هغې نه مخکې هم دا چاره لیږلی و. یو غیر مقلد هغه په دغې باندې خبره کوي، درس کې ناست دی، ډېر په ساده الفاظو کې، یعنې د انداز یې دغسې خپل کړی دی چې ته به وایې د خلکو خیرخوا دی. حالانکې دغه چې دی خلکو منځونه خرابول او اودسونه خرابول، هغوی همدقه میشن دی د غیر مقلدو، د دم کوششونه ټول همدقه وي. هغه خبره دا ده چې په وینه باندې اودس ماتېږي که نه ماتېږي، دی په هغې کې دا تاثر ورکوي چې په وینه باندې بلکل اودس نه ماتېږي. بیا په خپله خبره کې وایي د وینې په ماتېدو باندې هېڅ قسمه دلیل نشته چې په وینه باندې اودس ماتېږي د بدن نه چې وینه خارجه شي. او دا خبره چې په بدن نه که وینه خارجه شي بهیدونکې په دې باندې اودس نه ماتېږي، وایي په دې بېشماره دلایل دي. خو تکړه بیا دومره دی چې په هغې کې یو دلیل هم صحیح په سند سره په حواله نه دی پیش کړی، پول ګپ شپ یې لګولی. کاش که دی یو څو دلایل پیش کړی وی، موږ به د هغې جایزه اخیستې وی چې یقینا چې د دوی سره څه دلایل شته دی که نشته دی. هغې کې د یو روایت حواله ورکړي چې په هغې باندې بحث کوو. خو زه راځم اول نمبر تاسو مخې ته یو څو احادیث پیش کوم چې دې منکرین حدیث ته سړی ووایي چې د الله نه ویرېږئ. کله چې ستاسو د مرضي مطابق نه یو حدیث بیا تاسو د هغې نه انکار کوئ، دا مه وایئ چې نشته دی، خو دغسې ووایئ زموږ خواهش نه مني دغه حدیث. په دې باب کې تقریبا مونږ نن کار کوو 70-80 روایات دلایل احادیث پکې راغلي دي. خو زه تاسو ته 5-6 د هغې نه پیش کوم. دا تاسو وګورئ زما سره اول نمبر بخاري شریف دی، ابن ماجه ده، د دې صفحه نمبر 196 ده، د حدیثو کتاب دی سایستن. دې کې روایت دی د عایشې رضی الله عنها څخه، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي من اصابه قیء او رعاف او قلس، یو چا چې پوزه وینه شو، الټې نور څیزونه هم ذکر کوي، خو باقي یو دا ذکر کوي چې د چا د پوزې نه وینه لاړه نو فلینصرف، د مونځ په دوران کې نو دی دې وګرځېږي، فلیتوضأ اودس دې وکړي، او بیا که د خبرې نه دي کړي خپل مونځ باندې هغه بنا دې وکړي. اوس تاسو دلته وګورئ د دې حدیث نه معلومیږي نبي علیه صلات وسلام د پوزې په راماتېدو په وینو بهېدو سره د اوداسه حکم کړی دی، او ظاهره ده چې د پوزه ماتېدل د په وینو بهېدو سره کېږي، یعنې بهېدونکې وینه د بدن نه چې وینه راوځي هغه بهېدونکې نه وي نو اودس پرې نه ماتېږي، خو چې کوم بهېدونکې وي نو په هغې سره اودس ماتېږي. دا یو حدیث تاسو وکړو. دویم زما سره بخاري شریف دی، جل 1 صفحه نمبر 36 دی، د یو صحابیه ده فاطمه بنت ابي حبیش رضی الله عنها، د نبی علیه السلام ته راغلې د الله رسوله زه مستحاضه یم، زما وینه راځي نه بندېږي، څه وکړم مونځ پرېږدم؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبي علیه السلام ورته وفرمیل لا نه انما ذلک عرق، دا رګ دی، د هغې نه دا وینه را روانه وي، ولیس بحیز، دا حیز نه دی. بیا ورته نبي علیه صلات وسلام د هغې نه پس وفرمیل چې کله اوږد حدیث دی چې کله د مونځ ټایم راځي په دې سره صرف اودس ماتېږي، د مونځ نه ممانعت نشته، به صرف ته اودس کوه، یعنې دا رګ دی د دغې نه وینه هغه خارجېږي، په دې سره اودس ماتېږي، ته اودس کوه. نو دې حدیث نه معلومه شو نبي اسلام دې صحابیې ته د استحاضې په صورت کې د مونځ دپاره د اوداسه حکم کړی دی. وجه دا فرمیل ده چې دا وینه د استحاضې د رګ نه وتلو والا وینه ده، چې دا معنی صلات خو نه ده، البته په دې سره اودس باقي نه پاتې کېږي، د دې وجې نه د مونځ په وخت کې اودس کول پرېوځي. نو دې نه معلومه شوه چې د رګ نه وتونکې وینه بهېدونکې وینه په دې سره اودس ماتېږي. نو هر کله چې د رګ نه وتونکې وینه دا اودس ماتوي، نو بیا خو په هر هغه وینه چې د بدن د کوم ځای نه وځي او بهېدونکې وي په هغې سره په طریقې اولا سره اودس ماتېږي، ځکه چې وتونکې وینه دا د رګ نه وي، بهېدونکې وینه دا د رګ نه وي، بل ځای نه نه وي. د دې وجې نه رسول الله صم قاعده کلیه دلته بیان کړه چې هر هغه بهېدونکې وینه د بدن نه چې خارجه شي په هغې سره اودس ماتېږي. دغه صحابیت رسول دا زما سره یو دریم روایت دی، دا دارقطني دی ما سره، دا مو تمیم داری رضی الله قال تمیم داری رضی فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الوضوء من كل دم سائل، هغه بهېدونکې وینه چې د بدن نه خارجه شي په هغې سره اودس لازمیږي، اودس ورسره ماتېږي. دا زما سره یو بل روایت دی، مصنف د عبدالرزاق د جل 1 صفحه نمبر 148 دې ذکر کوي ان معمر عن ایوب عن دې روایت ذکر کوي نبی علیه السلام ابن جرير عن طین قال یتوضأ من الرعاف، د چا پوزه چې ماته شي وینه ترې روانه شي، اذا ظهر کله چې هغه ظاهر شي چې وینه راوبهېدله بهېدونکې وینه وي نو دې نه به دی اودس کوي. دغسې یو بل دلیل هم دی نقل کوي په دقه صفحه 148 باندې
عن ابن سیرین فی الرجل یبصق دما یو سړی چې هغه لاړې توکي او په هغې باندې وینه وي یعنې وینو والا لاړه توکي قال اذا كان الغالب علیه الدم کله چې په دې باندې وینه غالبه وي نو توضع اودس به بیا دی کوي ځکه په دې سره اودس ماتېږي هلته بدن نه وینه خارج شوه دغه وینه بهیدونکې ده د دې وجې نه په دې صورت کې به دی اودس کوي که اودس یې ورنه کړو په دغې سره لمونځ خرابېږي دا زما سره یو بل حدیث دی مصنف د عبدالرزاق د دې جلد نمبر 2 صفحه نمبر 339 دی ابن عمر رضی فرمایي قال اذا رعف الرجل کله چې د یو سړي پوزه به وینې شوه فی الصلات په مونځ کې او زرعه القویه به ورته الټې رالی او وجد مزین فانه ینصرف ورته هغه د صحابو په زمانه کې به څه وینه به د چا بدن نه ووتل د مونځ دوران به ونو په مونځ کې به لاړو اودس به وکړو دوباره به راغی په مونځ به ودرېدو دا ابن عمر رضی الله عنه صحابه کرامو عمل راښیي مونږ ته چې د صحابو په دور کې معمول څه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغوی څه زده کړي دا زما سره یو بل حدیث دی په دې موضوع باندې موطا امام محمد دی او دا روایت په نورو حدیثو کتابونو کې مستر صفحه نمبر 62 ده ان ابن عمر روایت در ابن عمر نه دی فرمایي کان اذا رعف رجع د ابن عمر رضی الله عنه چې کله بر د پوزه ویني شو بدن به وینه راووتل واپس بشو او دس به وکړو او ولم يتكلم ثم رجع دې بچ خبرې به نه وې کړې واپس براغه پک موږ باندې به بنا وکړه دا مستقل یو مسله ده دغه سیده زما سره یو بل حدیث دی دغه حدیث تقریبا غنو کتابونو نقل کړی دی او باغی باندې به بحث هم شوی دی زما سره یو بل روایت دی الکامل د ابن عدی جل 193 ده زید ابن ثابت فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الوضوء من كل دم سائل هر بيدون کې وینه باغی سره اودس ماتي په دې سره اودس په انسان باندې لازمي پتنو ماته اوس په دې باب کې ګڼ احادیث دي دلایل د خزاغي طرف ته نه زمزم کوي خبره ډیره ودی او صرف دیو ته مې دومره وروخودله چې دیو چې دا خبره کړې دیو خوښ چې نه منوي په دې هیڅ قسمه حدیث نشته ران کې الله په فضل سره مونږ بیا تیا حدیث ورته پیش کولای شو دویم نمبر دی واقعي طرف ته اشاره کړې د غیر مقلدین هغه عموما پیش کوي د خلکو د گمراه کولو لپاره و ير فضل الاعمال کې مشترک پلان کې کتاب کې مشترک پلان کې چې پلان کې جنگ په موقع باندې یو صحابي پیرې ته ولاړو باغ باندې گزارونه شروع شو په غشو باندې ولګي بدن نه وینه روانه شو په دغه حالت کې هغه مونږ پوره نو که به وینې سره اودس ماتې دی خو په کار چې به دې صحابي مونږ نه پوره کړی ځکه سلام یې ګرځولی وی د بدن نه وینه خارج شوې ده نو اول نمبر خو زه د ده نه دا تپوس کوم چې کله دغه حدیث نه ته استدلال کې بیا خو به وینم پاکه منې دا خو تم ما سره منې چې وینه نجس سره که په بدن لګېدلي کپړې لګېدلي په ځای لګېدلي د مونځ والا مونځ نه کېږي اوس ته ووایه چې درې غشي حدیث کې خپل تصریح موجود ده دا صحابي درې غشي لګېدلی ته ووایه چې او بل ملګري چې دی وکتو دغه په وینه په بدن چې کومه پرته وه په کپړو په هغې نظر ولګېدو نو د ده په بدن او کپړو وینه پرته وه په دغه نجاست کې به د مونځ څنګه وشو نو که ته د دې نه په دې استدلال کې چې بدن نه وینه ووتله او د هغې سره یې اودس وکړو د هغې سره یې مونځ وکړو پوره یې کو ماته یې نه کړو نو زه تپوس کوم چې یو بل سړی استدلال کوي چې یاره دا وینه پاک کړه په بدن کپړې لګېدلې د هغې باوجود دغه صحابي چې د خدای مونځ کوي نو بیا ورته دې څه جواب ورکړي دلته چې ستا څه جواب دی حق جواب زموږ دغه طرف نه دی دویم نمبر د الله بندر حدیث هم لږ وګوره دغه حدیث په سند کې اول ته وګوره محمد ابن اسحاق راوي پکې دی او دا کذاب دی دروغجن تا ته به دا پته چې د کذاب جرح به کوم راوي باندې وشي د دغه راوي روایت استدلال کې پیش کول هم جایز نه دي په تایید کې پیش کول هم جایز نه دي سره استشهاد تیم نه جایز دی او امام مالک رحمه الله خود دغه عمر پورې فرمایلی چې زه په خانه کعبه سره ودرېږم دغلته به زه قسم وخورم چې دی کذاب و امام مالک فرمایي دجال من الدجاج د لوی دجالانو نه یو دجالو چې رښتیا او دروغ یو ځای کول دغه سي د دنیا څه قسمه جرح دي مړه چې په دغه خو په د بر کې اتفاقی فیصله په احکاماتو کې د روایت قابل قبول نه دي په هیڅ صورت تذکرۃ الفاظ کې حافظ لیکلي دي او دویم په دغه کې ته لګوګره وقیل ابن جابر ضعیف راوي پکې دی میزان جلد 398 راغلي تفصیل لپاره کتیش بهرحال او دویم نمبر دغه روایت کې ته وګورئ یو خود دریم نمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر په دې نه ده ثابت تقریر علیه الصلاۃ والسلام په ثابت کې چې به خاموش شوی نبی علیه السلام خبر شوی او به د دې استامون صحیح دی بیا پر سره مونږ خو چې دغه نبی به زې استدلال مکو او پنځم نمبر جواب دی چې اصل خبره داره دغه صحابي په مونږ او تلاوت په لذت کې دومره مشغول و دومره خوند ورکړو د تلاوت او مونږ چې هغه ته د سره د پته نه ولګېدل چې بدن نوی نه خارجيږي روانه ده بیا د غلبې لذت د وجنه د مونږ نه دی مات کړی شوی دا غلبې حال او استقرار د یو کیفیت او چې باغې سره د یو کیفیت وي چې په دې سره فقهي مسله نه مستنبط کیږي دا د یو خمقلتوب د دغه یو جزئي مسله راغلی او باغې په وجه باندې حدیث رد کړي او وم نمبر څومره دلیل چې درته مو ذکر ولته قاعده کلیه ذکر شوی د صحیح مرفوع حدیث دي
هغه احادیث د قاعده کلیه حیثیت لري په دغسې یو جزئی واقع باندې دغسې صحیح احادیث او قواعد نشي قربانې دي او غریبت هم چې ته پیش کړې څنګه د لږ خپله خو به نظر وکړه لږ خو به وکړه د الله بنده بیا د هغې نه استدلال کوه عوامو ته دا چله زه به تمه یم چې ته یو حدیث دغسې وایي چې هغه مرفوع متصل صریح روایت وي ستا دا ورنه ثابتېږي انشاءالله به یو مخکې موږ سره د لږ جایزه واخلو بهرحال زه مسلمانانو ته یم وروڼو ته دغسې خلک ما اورئ په خپل علماو باندې اعتماد وکړي الحمدلله زموږ دین مذهب دا چې موږ ته په 1400 کاله کوم را رسېدلی دا بالکل صحیح دی نوي نوي چې راځي یقین وکنه قرآن سره څه واسطه سره نه د حدیث سره صرف په دغه پښتو مردارو ژبو باندې خرابوي الله دې د خصوصا ټول مسلمان محفوظ وساتي جزاکم الله خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ